کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کوم انسان په دریو کارونو کې یو کار وکړي نو الله جل جلاله به دا انسان له په جنت کې د حور العین سره واده وکړي. اول نمبر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې چا سره د چا پټ امانت پروت وي او دا انسان د امانت د الله د یرینا او د الله د رضا نه د امانت د انسان ته واپس کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله بدل په جنت کې د حور العین سره واده کوي. دویم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کوم انسان د الله جل جلاله د رضا د وجنا یو قاتل یې معاف کو الله جل جلاله به د انسان له په جنت کې د حور العین سره واده کوي. قاتل معنی دا یو سړی ولګي یو کس یې وښتو او اټول ورثه د هغه راجمع شو او دی وای چې مونږ دې د الله د رضا لپاره دې مونږ معاف کو. نبی رسول الله فرمایي تاسو انسان له الله تعالی په جنت کې د حور العین سره واده کوي. دریم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم انسان د فرض مانځه نه پس سورۃ اخلاص وایي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الله جل جلاله باندې د انسان له په جنت کې د حور العین سره واده کوي. او عام طور موږ تاسو خلک